رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی. د مسجد نبوی نه بهر راووتو چې وی قاتلو دواړه یارانې راغلو. ابو بکر او عمر یې ولیدو وی زما یارانو چرته راغلې؟ ستاسو دا رنګونه ولې دومره زیړ دي؟ زما جانان دومره عاجز طبیعتو په دنیا باندې مین نو، مقصد صرف اور صرف آخرتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو حال ولیدو وی زما یارانو ستاسو مخونه ولې دومره زیړ دي؟ یارانو ورته جواب کې ووی د خدای پیغمبر دویم عرض ده چې نهر یو ډېر زیات وږي شوي یو، وږي ډېر زیات تنګ کړي یو، ستا خواله راغلو. زما جانان ورته جواب کې وایي وی زما یارانو ګورئ ماته ما په خپله خېټه باندې ګټه تړلې ده، کم حال چې ستاسو دی هغه حال زما دی. زه هم په کور کې د لوږې نه تنګ شوی ومه، بهر راووتم په دې مقصد باندې. زما جانان ورته وایي زما یارانو ما سره راځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن نه چې به کومه خوشبو تله په هغه ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود نو، لیکن خلکو به وي دا د خدای پیغمبر په دې لار باندې تللی دی. سره د یارانو رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی. د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د کور په خوا کې روانو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هغه خوشبو محسوس کړه وی چېرته زما جانان په دې لار روان دی. د خپل کور نه را بهر شو چې وی کتلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یارانو روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه تپوس کوي وی ای د خدای پیغمبر چرته را روانې؟ د خدای پیغمبره زما زړه غواړي چې نن ته زما میلمه شې. رسول الله صلی الله علیه وسلم لوګي ډېر زیات تنګ کړو، یارانې دواړه لوګي ډېر زیات تنګ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې وایي وی زه ستا دعوت قبلومه، زما دا یاران به ما سره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی دعوت قبول کو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه خپل بیبي ته وی زر دا یا دا چیلے دا علالکا زما جانان پا انتظار دے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زیو دا کجورو یو غونچه راوڑی. دا عربو دا معمول دے، نن هم پا عربو کی دا حال دے. کلچ ململ عرشی حلتا رنبی ورطا مخی تا کجوریگ دی. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راغی مختے د جانان مختے کجوری کے خودلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پارا چکلا اغا کانا موجود وارے اڑا تیار شوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا اغا کانا ولیدلا غلام تیوی غلاما دی خواراشا دا یو ټوکړه تیرا واخلا او دا ټوکړه په یو سیس کې بند کړه. وی لاړ شه زما کور ته زما خوږه لور فاطمه، زما خوږه لور فاطمه د څو ورځو نه ما سره نهره ده، هېڅ هم نه دي خوړلې، په کور کې لوږه ناسته ده، په کور کې وږې شوې ده. لاړ شه زما خوږې لور له دا قطره اوسه، زه به په انتظار یمه. داسې ژوند تیر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. ترمذی شریف کې او ابي داود کې اوس هم موجود دي. وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې به څو امهات المؤمنین وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په ترمذی کې روایت ته، ابي داود کې روایت ته
چې د سحر د پاره بندوبست په نو د ماښام د پاره بسنو لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام نن هم کفار ته دغه باره کې پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم شخصیتو زمارونو د هغه کلام د پاره نن مونږ راټول شوي یو دا ښکلي عالمان مونږ ته موجود دي ناست دي زمارونو سور وزو کې به قاري صاحب تاسو له ختم کړی وي او د قاری صاحب نه تپوسو کې چې د قرآن مجید د یادولو د پاره څومره د مشقت ضرورت وي زمارونو دا هغه کلام دی چې الله په قرآن کې فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل کو الله جل جلاله کو مونږ دا کلام نازل کړی په غر باندې لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نتاب لیدلی وی د دې هغه خشیت چې د الله جل جلاله هغه خشیت په دې باندې څنګه طاری کیږي دا خدا انسان دی چې دا تحمل کړی دی زمارونو د کلام د الله دا کلام چې دی د دې ډیر زیات زور دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مونږ او تاسو پیژنو چې هغه صحابي دی چې کفارو به کله د عمر نوم واورېدو نه د هغه زینب تښتېدلو تر دې چې شیطان به د عمر نوم واورېدو نو منډې به یې وهلې زمارونو عمر رضی الله تعالی عنه په ابتدا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غټ دشمنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے زما زړه کې دا اراده وکړه زما زړه کې دا قصدو چې د چا نوم محمد دی د چا تذکرې چې زه په مکه کې اورمه زه به نن د هغه نه سر قلم کومه فرمایي زه د دې اراده باندې راووتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اولد په مسجد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منستولاړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې انداز کې قرآن وایي وی ما چې څنګه د الله جل جلاله دا کلام واورېدو ابتدایي حال زما داسې شو چې زه په ځان پوه نه شوم وی ما دا سوچ کو چې دا پیغمبر چې دی دا پیغمبر حقیقت کې په حق باندې دی خو وی بیا مې زړه نه منله وی بیا هم ایمان ته تیار نوما وی لاړم هغه مشهوره واقعه مونږ او تاسو ته پته را چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړو د یو کس ته قتلولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتلولو دپاره په لار کې ورته چا ووی وی لاړ شه د خپل خور تپوس دې وکړه نن هغه هم په هغه محمد باندې ایمان راوړلو واله ده د هغه محمد په رب باندې ایمان راوړلو واله ده لاړ شه د خور تپوس ته وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په غصه کې روان شو ډیر زیات خفه دی چې دا کم حال دی زه په کومه اراده باندې راوتی یم او دا وشو ما سره څه چې ګورې عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي لګیا دی د عمر رضی الله تعالی عنہ خور تا هغه کلام پڑھاوی د عمر رضی الله تعالی عنہ د خور خاون چې دی هغه تم هغه کلام پڑھاوی عمر رضی الله تعالی عنہ د خور په خاون باندې داسې حمله وکړه چې د هغه نه وینې روانې کړې لیکن حال پہ بیادا راغے چه آغا صحابی کلا دا اللہ جل جلالہ کلام وے دا دا پزڑ کے دا سے لارے جوڑے کڑے چه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خپل زان بانی بیان پوئے دو خپل خورتے وے دا کم کلام دے مالے راکا چیزے خپل زڑ پورے اولگو ما خورے ورطوے نا عمرہ لار شڑم بے غسلو کا بیا بتا تزدا کلام دا
در کوما. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د چانه چې به کافران هم یریدلو د دې کلام په وجه عمر رضی الله تعالی عنہ په چغو چغو جاړي او لعزی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته وی د خدای پیغمبره ما ته دا کلمه وایا، ما ته د شهادت کلمه وایا، زه ایمان ته تیار یم.